مفعول به کې څه فرق دی؟ نو مختصر فرق زه بیانوم. د ټول نه اول فرق پکې د مشتق دی. د څه مشتق؟ اسم مفعول دا مشتق وي او مفعول به دې کې مشتق کېدل ضروري نشته. ټیک شو. دویم فرق پدې کې څه دی؟ دویم فرق پکې د وزن دی. د څه؟ د وزن. خو د ثلاثي مجرد نه د اسم مفعول لپاره یو خاص وزن دی چې هغه وزن د څه؟ د مفعولون دی. مفعولون. دا د ثلاثي مجرد نه دی. خو د مفعول به لپاره خاص وزن نشته. ټیک شو. دا دویم فرق شو. که چېرته دا د مزیدونه وي، د مزیدونه، نو بیا د دې پهچان څه دی؟ د دې پهچان دا دی چې د دې په اول حرف باندې به ضمه وي او د آخر نه چې کوم مخکې حرف دی په هغې باندې به فتحه وي. لکه مثال مکرمون. نو تاسو دې مثال کې وګورئ، اول حرف ضمه ده او د آخر نه چې کوم مخکې حرف دی په هغې باندې فتحه ده. خو د مفعول به لپاره څه خاص وزن نشته. د اسم مفعول لپاره د ثلاثي مجرد نه د مفعولون وزن او د مزید نه ولا په پهچان دا دی چې اول حرف به مضموم وي او د آخر نه چې کوم مخکې حرف دی هغې باندې به فتحه وي. دا پهچان دی. ټیک شولو. اوس لکه زه تاسو ته یو مثال در کومه. مثال के तौर पर ضربت زیدن. ضربت زیدن. نو اوس دې مثال ته تاسو ګورئ، دا مفعول به دی خو اسم مفعول نه دی. دا ځکه نه دی چې د اسم مفعول لپاره خاص اوزان دي. هغه دا اوزان دي. د ثلاثي مجرد نه ورسې دی مفعولون په وزن او د مزیدونه دا پهچان دی. ټیک شو. خو د مفعول به لپاره خاص وزن نشته. نو د دې وجې نه دا مفعول به دی خو اسم مفعول نه دی.